بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. شیر لا یو مرګری ځان سره شیر کې یو ډیر ضروری انتهایی ضروری پیغام دی او د ټولو رونو بایګانو لپاره دی چې کوم مرګری مانلاین شي پروګرام ځان سره زیات نه زیات شیر کې چې ډیرو مرګرو ته ورسي. الحمدلله زموږ سره چې کم ترتیبونه چې کم د روزګارونو شروع په هغې کې الحمدلله داسې روزګارونه شته چې هغه الله پاک کامیاب کړ. یو چې مونږ کوم په اسپتال کورونو کې په الخدمت کارونه کې کم د محمد امین استاذوي ته کم روزګار روان کړو الحمدلله معمولی روزګارو نن هغه د الله تعالی لاک لاک فضل رحم دی د لکونو روپو روزګار دی او ډېر بهترین طریقې سره هغه شروع دی او یو ډېر ښکلې طریقې سره د هغې هغه سیسټم روان دی. دغه شان ورسره ځای په ځای داسې مونږ نور ټکه پکه روان کړو خو هغې کې بیا اکثر به خلکو هغه روزګارونه ونه چلولی شو. بیا نن په دې الهي لاره رابطه وکړه چې مونږ د پلکشیر زوی ته امتیاز ته چې کوم دکان روان کړو دلته کې د دې جلسیوالو محلې په دې روډ لار باندې الحمدلله هغه ډېر ښکلی کامیاب روزګار شو. ډېر ښکلی دکان د هغې نه هغه جوړ کړو او ډېر زبردست دکان د هغې نه روان دی. دا د الله پاک لاک لاک احسان دی لاک لاک کرم رحم دی او مونږ خوشحالېږو چې یاره یو سړي ته مونږ کار روان کړو هغه کار وچلی. په دې اوس ټایم کې مې پیغام ټولو مسلمانانو ته دغه دی چې فخرالاسلام رور را سره ناست دی کوم ته چې ما مخکې پروګرام کړی و څو ورځې مخکې رابطه مې کړې وه لا یو پروګرام دی ټول خلک دا خبرې لا یو واوري. طاهر حاجي صاحب دکان کې ناست ما د رابطه وکړه او الحمدلله فخرالاسلام تکړه سړی دی زموږ کلاس فیلو دی خو تاسو د دې حالات ته اوس هم کتی شئ چې کوم د ترتیب دی د مخ سر چې کوم دی دا ټول لا پړسېدلي دغه یو لاعلاجه غونته کې بیماري ده او یو لاعلاجه سیسټم دی. فخرالاسلام سره مو ګپ شپ لګو نو دته مو یو ترتیب روان کو چېرې دغه ځای کې په یو مارکیټ کې یو دکان دی وکړه ټیلرۍ د ټیلري هم ورځي او د ګلکار هم دی ګلکاري به هم کوله ګلکاري د تر اخري خده پورې وکړه خو چې کله حالات د کنټرول نه بار شو بیا د دې جسم مکمل کار پرېښود نو هغه ګلکاري دی اوس نشي کولی ځکه سورن ورونه دي او دا انتهایي ټیټ ګرمي وه. نو موږ مشوره وکړه چېرې کم د ټیلرۍ کم کارونه هغه دې کوي شي نو دغه ځای په یو دکان کې یو مارکیټ کې ولا چا زما په خیال فی سبیل الله دکان ورم کو د سره خبرې م کو فخرالاسلام دکان چا درکړو چا مارکیټ کې دی شریف خان جی صاحب مارکیټ کې اعزاز دی خدم منظور کا کاځوي پکړې باندې کپری درکو الله تعالی دې داغي سره مخو کی اعزاز دی ول دکان ورکو او زه زیات خوشاله کوم په دې باندې چې الحمدلله ما بل زیاده کې یو ماشوم ته پروګرام وکم چې دیده کې زموږ د قران مخل چوک کې به یو ماشوم ناستو او هغه بنینې خرڅولې هغه ته مونږ په غرض باندې الحمدلله مرګور امدادو کو 30000 روپۍ و د مونږه والا کې بیا یو مرګره بیا راغلی دی هغه ول 4000 روپۍ ورکې بیا روټین کې خلک راځي او هغه ماشوم ته هغه پیسې ورکوي او الحمدلله ښه کافي امدادونه ورسره کیږي. نو زیات خوشحالي کوم په دغه سیس باندې چې الله پاک ته د خلکو سره مخو کې چیرې زمونږ یو چې کوم ترتیب دی یا چاره لپاره مونږ واس کو الحمدلله هغه بې ځایه نه ځي هغه په خپل ځای باندې ټیک ټاک رواني الحمدلله او د هغې هغه ترتیب ښه برابري. اوس اپیل دغه دی چې مونږ خپل منځ کې دغه صلاح کړې وه چې فخرالاسلام بچي دي او کور کې مو له دوکانګۍ غوندې هم کړو خو د هغې کار هم نه دی نو دته ټیلري ورځي دغه اعزاز دی ول خپل یو دکان ورکړی دی بالکل فی سبیل الله ولا ورکو مونږ ټولو له پکار دا دي صرف دته اوس دې ټایم کې یو د سلایې مشین ضرورت دی یو ورته د اسرې ضرورت دی. نو کوشش دغه پکار دی چې کم مرګري مانلاین یا پروګرام نن سره شیر کې چې ان شاء الله تعالی دغه یو د سلایې مشین یو چې کومه اسرې ده چې هغه ان شاء الله دته واخلو او دغه ترتیب چې کوم دی چې هغه پرې روان شي او که مونږ سره څوک رابطه کوي زما میسنجر دی یا زما نمبر هر چا سره د ده نمبر مې الریډي په سکرین باندې لیکلی دی بره په سر باندې د ده نمبر لیکلی شوی دی. نو کوشش وکړئ چې څوک هم یا داسې او څوک مدد کول غواړي یا څوک وایي چېرې مونږ داسې سړي سره امداد کوو چېرې د هغه روزګار روان شي یا د هغه د بچي دی په سکون شي یا د هغه ته د بچو د رزق هغه ذریعه جوړه شي. نو دې پروګرامونو ته راتلل چې کوم دي نو دا ډېر زیات ګران کار دی. زه بار بار وایم چې کله سړی مجبوره شي هغه بیا دې ته غاړم کېږي او بیا یو ښه سړی ښه ترتیب دام دی چې خلک خبر هم شي الحمدلله ډېر ښکلي خلکو زمونږ په دغه نیمګړې غونډه کې خوله باندې امدادونه خلکو سره وکړو
او ډېر په درنه سطح باندې امدادونه وکړه، ډېر زیات امدادونه چې کم لا علاج بیمارانو دلته کې زموږ سره نورم تیر شو. داسې الحمدلله دغه شان چې پکې کم اوس داسې هغه بېوسه کم کورونه او د هغې غمونه کېږي، الحمدلله هغې سره هم زموږ هغه پټ په پټه باقاعده تعاون چې کوم دی هغه شروع وي او هغه ورته مونږ هغه ټیم سره امداد وکړو. نو په دغه ترتیب کې دې ټیم کې فخرالاسلام ته یو د اسرې یو د سلایې د مشین کم چې ګنډل کوي دا ټیلر دی، الریډي په دکان کې ټیبل میبل سټینګ میټینګ چې کوم هغه روان دی لګیا دی کوي. ټولو مرګرو له دغه درخواست دی چې کم خلکو ته الله پاک سور کړي دي چا سره سچتا کوشش وکړي چې فخرالاسلام سره د ده په دغه نمبر باندې رابطه وکړي او پیره به د دې بیا هم په خوله باندې نمبر دی سره فخرالاسلام 0340 34 12 339 دغه د نمبر دی، په دې باندې سره باقاعده رابطه کوي شي. او هغه چې کم ګن کپان خلک دی هغې ته یو پیغام دغه ورکوم، کله کله زما له ته راشي زه یم یاره زه خبره کوم خو بیا زما نه خبره پاتې شي. دغه ګن کپانو ته مې دغه پیغام دی چې الحمدلله زمونږ چې کم مستحقین خلک دی کوم خلکو ته چې مونږ پروګرامونه کوو مونږ هم پوه شو هغې مو الحمدلله پوه کړي دي. نو تاسو هسې بس خلکو بس ټلیفون مه کوئ، انشاءالله تعالی که هر څومره ساده خلک وي کمزورې خلک یا چې څومره هم داسې چې هغه کم بېوسه خلک دی الحمدلله هغې ته مونږ د مخکې نه ویلي چې یاره دغه شان ترتیب به کېږي یا به دا پسې څوک رنګ کوي یا په دغه ترتیب باندې به تاسو نه پیسې والي کېږي. او سوال وکوم چې الله پاک ته بچو ته خو به درته سوال نه کوم خو زه یم الله په بدن کې چینجي وکړه چې د خلکو نه په دغه غلطو طریقو باندې په ایزي پیسو باندې پیسې وخی یا د جوماتونو نه تاسو پیسې وخی د کورونو نه وخی. زه یم چې تاسو یو څیز پرېښی نه دی. نو دغه یو ترتیب دی الحمدلله. دغه یو پوزیشن دغه خلکو ته جواب زموږ میله شوی به تقریبا چې کم خلک د دې خلکو نه ایزي پیسه باندې پیسې وخی نو هغې ته هم دغه جواب دی زموږ چې انشاءالله زموږ تیار وي بالکل بھرپور طریقې سره زموږ چې څومره پروګرامونه کوو. نو اول خو زه کوشش کوم چې زه د چا نمبر نه استعمالوم په دې وجه باندې چې اکثر خلک لالچ کې راشي یا هغې سره مختلف قسم طریقې یا مختلف قسم حرکاتو باندې هغې خلکو نه پیسې وي. نو موږ وایو چې داسې نه چې څوک کمزورې خلک وي او هغې نه دي له 70,000 روپۍ یا 80,000 روپۍ یا 2,000 روپۍ وي دغه به ډېره زیاته د افسوس خبرې. نو زموږ کوشش دی چې موږ اکثر خپل نمبر استعمال په دې کوو چې الحمدلله دغه پیسې دي راځي د خلکو دغه نه علاوه موږ ته هغه پیسې راځي او موږ هغه تقسیمو. په دې اوس ټایم کې یو پیره بیا دغه اپیل کوم فخرالاسلام لا علاج بیمار دی ګلکار دی ګلکاري به کوله شپه ورځ به ګلکاري کوله سهار او ماښام به ګلکاري کوله خپل تر د اخري خده پورې تر دې خده پورې چې موږ ته پته را چې ده به په یو ځای باندې 4 5 انجکشنې والي او بیا به هم د په هغه ورځ باندې کار کوو. او چې کله اخري خط درجې پرېوتو نو دغه ګلکاري بس کا او بیا پرېوتو بیا کله چې سیستم خراب شو نو بغیر د مجبورۍ د هغې نه مخکې مونږ خپل وس 10 سره کړی په روژه کې او پټ په پټه مو کړی او چې کله سړی مجبوره شي نو دغه بیا مجبوري شو د کیمرې ته راتله کني ځوان جان سړی دی. اوس کوشش دا پکار چې انشاءالله تعالی دغه یو د سلایې مشین او یو اسري دغه ورته پکار دی په خپل باندې چې څومره هم داسې خاص به استطاعت ملګري دي رابطه ورسره وکړئ. د ده د موبایل نمبر په سکرین باندې هم لیکلی ده په خوله باندې مو چې کم په سکرین باندې نمبر لیکلی شوی دی په دغه باندې ورسره رابطه وکړئ باقاعده د ده سره په دغه چې کم د درزیتوب چې کم دکان دی کوي یا د ټیلرۍ چې کم دکان کوي چې انشاءالله تعالی په دغه کې دغه ترتیب برابر کړي او د ده د کور هغه پایه چې کم ده چې هغه روانه شي. ځکه ماشومان بچي دي او ډېر زیات ګران کار دی ډېر زیات انتهایي ګران کار دی په کورونو کې چې کله نه انسان کور جوړول خرابوي نه واده خرابوي نه څه نور څه مسلې خرابوي بیماري واخد یو داسې څیز دی چې دا انسان بالکل د لادو بادو پرې باسي د ده چې کومې اساسي یا د ده سره ځمکه یا که نور څه د سره نغد دی هغه بیماري د سړي نه وي. نو کوشش وکړئ کوم ملګرو سره څه نشته هغې دغه یو کوی شی چې یاره پروګرام ځان سره شیر کړئ مخکې ګوټ ګوټ ته یې ورسوئ انشاءالله کېدای شي ستاسو په ایډیا کې داسې څوک وي چې هغې راپاسي او ده ته د په ټلیفون باندې انشاءالله رابطه وکړي. دغه یو صرف د سلایې مشین دی او یو ورسره دغه اسرې ته ضرورت دی چې انشاءالله د ټیلرۍ دکان سټارټ شي بیا به ورته یو پروګرام کوو که خیر چې څومره هم د کلي ملګري دي یاران دوستان دي بالکل زبردست ټیلر دی چې انشاءالله تعالی هغه خپل ترتیب او خپل طریقه کار چې کوم دی چې په هغې باندې دی هغه خپل روزګار روان کړي. په دغه روزګار کې به مو سره انشاءالله سپورټ کوو ټول کلي کې به وایرل کوو چې انشاءالله څومره ملګري چې یاره په دغه نیمګړی بدن باندې په دغه معذوره بدن باندې چې انشاءالله دنه څونه کېږي چې که خیر دی دغه خلکو ته خدمت وکړي او د هغې په معاوضه کې تاسو ورته خپله دیاړي ورکړئ چې انشاءالله د ده د کور هغه پایه یا د چې د کومه بیماري ده یا کوم سیستم دی د دوایانو چې څه نه څه دی هغې باندې روان شي او د هغه سوال ګدان خلاص شي.
او پروګرام ځان سره شیر کوئ ان شاء الله چې کم ځای کې همداسې لا علاج څوک دي یا داسې څه مسلې دي خپل کوشش وکړو. आवाज زموږ کار دی، وجود ول الله پاک ورکړي. ډېره مهرباني، ډېره شکریا.